او په یو صورت کې د خاوند دغه مہر اغستلی شي یا چې دله مہر مقرر شوی دی د ښځې خو د خاوند نه دی ورکړی نو په یو صورت کې به د خاوند په د ښځه باندې مہر معاف کولی شي. اوس بفاحشه مبینه په ښکاره بدکارۍ سره نو بعضې مفسرینو د فاحشه نه مراد زنا اغستې ده چې دې نه مراد زنا ده چې یوه ښځه بدکاري وکړي نو دا په ابتدای اسلام کې دا حکم و چې بدکاري به وکړه نو په کور کې به ایثاره کړله او د دې به چې کوم مهر د خاوند بوله مقرر کړه هغه به د خاوند واپس اغستی شو د هغې بدله کې به له طلاق ورکړو. خو بیا وروستو دا حکم منسوخ شوی دی په کوړو باندې او په سنګسارولو په رجم باندې. تاسو ما ویلي چې لومبې به دا وه چې کومه ښځې به ګناه وکړه هغه په کور کې ایثاره وه او دې خاوند چې بوله طلاق ورکو نو مهر به یې ترې واغستو دې ښځې له به چې کوم مهر ورکړی هغه به یې ترې واغستو یا به یې ترې پیسې واغستې طلاق به یې ورکړو. خو دا حکم بیا منسوخ شوی دی په کوړو سره او چې شادي شده وي نو د هغې دپاره رجم دی په رجم سره په کاڼو به یې ولې مړه کوی دی په دې سره دا حکم منسوخ شوی دی. او بعضې مفسرین وایي چې د بفاحشه مبینة نه مراد بدکلامي ده چې دا ښځه بدخویه وي دا د خپل خاوند سره ضد کوي ژبه کوي بدکلامي کوي بدخویي کوي نو د دې بفاحشه مبینة نه مراد ښکاره بدکارۍ نه مراد دا دی چې دا ښکاره خاوند سره ضد کوي حد درمي ورسره کوي بدکلامي ورسره کوي بد اخلاقي ورسره کوي د خاوند سره خاوند یې تنګړي وي نو په دې صورت کې بیا دا خاوند او دې ته طلاق ورکړي دا خاوند یې ایثاره کوي چې تر هغې پورې طلاق نه درکوم تا خو زه ډېر تنګ کړی یم ژبه راسره کوې ما اوچ پوچه تنګی بې عزته کوې مې نو دا خاوند بیا د دې ښځې سره د دې ښځې نه دا مهر اخیستلی شي د طلاقو په بدله کې دې چې کوم مهر مقرر کړل 15 تولې دی 2 تولې دی 3 تولې دی دا به د خاوند والي خاوند بودو چې تعالی پسې طلاق درکوم خو ما ته به دا مهر معاف کړی یا به ماله د خپل مهر تعالی چې ما کوم درکړی دی دا ماله واپس راکړی نه به د خاوند والي دی بوله طلاق ورکړي دا صورت پکې جایز دی. دې ته په اسلام په شریعت کې خله ویلی شي خله هغې ته ویلی شي چې ښځه طلاق غواړي او خاوند ورله طلاق نه ورکړي نو ښځه ورته وایي زه تا ته مهر پاتې دی خو ماله په دې په بدله کې طلاق راکړه یا تعالی به زه د مهر عمره پیسې درکړم د امام صاحب په نیز باندې د مهر نه سیوا پیسې به نه مقرري د مهر نه سیوا د مهر عمره او د مهر نه کم مقررولی شي زه به دوره پیسې درکم یا تا ته به د مهر معاف کم خو ماله طلاق راکړه دې ته خله ویلی شي. نو خله کې هم دا صورت کو دا طلاق د واقع کېدل او د ښځې او د خاوند دا نه جوړېدل د یو بل سره دا خبره طلاق ته رسېدل دا د ښځې د طرف نه وي نو بیا سړی ګنهګار نه دی چې دی ورته ووایي چې ماله دا مهر واپس راکړه تعالی به زه دې بدله کې طلاق درکړم خو که نه خاوند یې د دې دپاره تنګوي لکه څنګه چې زمونږ عام طور دلته هم دا رواج دی چې ښځې له طلاق ورکوي نو عدالت کې دی وایي دلته کې ښځه تنګوي وښیي د دې دپاره چې دا ښځه ما نه طلاق وغواړي نو چې عدالت ته لاړ شي نو جج صاحب ته وایي جج صاحب زه ښځه ګورې پرېږده ما نه زه یې ساتمه څه مطلب چې دا ښځه خو مجبوره شوې ده چې دا ما نه په عدالت کې طلاق وغواړي نو په عدالت کې هم دا قانون دی چې په خله کې بیا د ښځې مهر نه رسي دا مهر به خاوند ته حواله کېږي که دې خاوند ورکړي وي نو واپس به یې وله ورکړي او که نه ورکړي نو خاوند ته به یې معاف کړي. نو که دا طلاق ته دا خبره رسېدل خبره روانېدل د ښځې د طرف نه وي یعنې ښځه بد کلامه وي ښځه بدخوی وي ګناه د ښځې وي نو بیا خو د خاوند د طلاقو په بدله کې مهر اخیستلی شي او که نه دا ګناه د خاوند د طرف نه وي خاوند یې تنګ وي د خاوند خوښه نه وي او دې تنګي د دې دپاره چې دا ما نه طلاق وغواړي نو په دې صورت کې به بیا د مهر نشي اخیستلی کو دی دا مهر علي نو دا ظلم کوي دا جبر کوي په دې باندې به الله پاک رانیسي. نو دلته کې الا ان یاتینا دا چې وګي بفاحشه مبینه ښکاره بدکاري یعنی ښکاره بدکاري مراد چې دا د خاوند سره بدکلامي کې ګناه د ښځې د طرف نه نو بیا په دې صورت کې دې له چې کوم مهر ورکړی دی خاوند ته اخیستلی شي او که نه ګناه د سړي د طرف دی د سړي خوښه نه وي نو بیا سړی د دې نه مهر واپس نشي اخیستلی او چې د دې دپاره یې تنګي چې دا ما نه طلاق وغواړي نو شرع ته خو خبره جوړه شوله خو عند الله د الله په نسبت باندې د سړی ګنهګار دی ځکه چې دا ګناه د سړي د طرف نه دي د ښځې طرف نه ګناه نه دي نه الا د یو صورت ته مستثنا کړی دی چې په دې صورت کې دا سړی د ښځې مال اخیستلی شي خو نور صورتونو کې نشي اخیستلی الا مگر ان یاتینا دا چې وکړي دا ښځې بفاحشه مبینه ښکاره بدکاري وعاشروهن او الله حکم کوي وعاشروهن تاسو ژوند تېروئ د ښځو سره بالمعروف په ښه طریقه د دستور مطابق ورسره ژوند تېروئ د دې ښځې نان نفقه
کپڑا جامه د ډاکټر دوی دا ټول په دې خاون باندې دا به خاون کوي ښځه باندې نشته دی د ماشومانانو کپړې او جامې دا ټول په دې سړي باندې دي پلار باندې دي نو الله فرمایي چې تاسو دې سره ښکلی ژوند تېروئ ځکه دا ښځه د ګسې پختۍ نه پیدا ده دې سره به درمیانه غوندې چلېږي نه به ورسره ډېر سختېږي او نه به ورسره ډېر نرمېږي درمیانه غوندې به ورسره چلېږي ښځې سره او که ته وایې چې زه دا ښځه سمومه نو دا نه سمېږي کږه پختۍ کږوي که نه دا نیغېږي نه په یو ځای باندې نو بلکل به بې فکره کېږي هم نه که بې فکره شوې ته نو دا ښه کږېږي او که نه په یو ځای نیغول وغواړې نو ماته به کې خبره به طلاق ته ورسي دوی سره په ښکلې طریقې سره ژوند تېروي د دې وجې نه ګوره په بعضو صورتونو کې ښځې د دروغ ویل هم جایز دي ستا وس نشته دی ښځه وي ماله جوړه راوړه او جامه راوړه ته دې حد ته رسولې چې تنګ کړی نو ته چې راځې نو دا ورته ویلی شي چې یاره دوکان بند و دوکان دې کوله وي خو بعضې ځایونو کې دروغ ویل چې کوم دی مباح دي الله دې په دغې باندې نه رانیسي یو پکې ښځه هم ده نو دا د ګسې پختۍ نه پیدا دي سره په درمیانه غونده کې ژوند دی